الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. دا سورة یوسف تے مکی سورت تے دا اول آیت مبارک تے 12 پارا دا او 11 رکو دا. دا سورت یوسف دا آیاتون مبارکو ترجمه او دارنگی دا دې سه مختصر تفصیل. دا آیاتون مبارکه د سورت یوسف اول آیاتون دی. سورت یوسف دا سورت هود نه بعد په 53 نمبر مرتبه کې نازل شوی دی او بیا ترتیب عثماني چې کوم مونږ ته مخې ته دا مصحف پروت دی په دې کې هم دا د سورت هود نه بعد دی او په نازلېدو کې هم د هغې نه بعد دی. نو معنا او مطلب دا شو چې د سورت هود سره د دې ښه کلک تعلق او ربط دی. سورت یوسف سورت هود نه بعد چې راغی نو په دې وجه باندې چې سورت هود کې الله تبارک وتعالی دا فرمایلی و چې وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. چې د دې انبیاو د رسولانو مو بیان پتا باندې کوی محبوبه نو دې لپاره وجه دا ده چې ستا زړه پې مضبوط شي. نو د یوسف علیه السلام واقعام د انبیاو د واقعاتو نه یو واقعه ده. الله تبارک وتعالی د دې ذکر کوي هم دې لپاره چې نبی علیه السلام زړه مضبوط شي. دارنګې مخکې سورت هود کې د وصبر حکم راغلیو چې صبر کوه. دې ځای کې د یوسف علیه السلام واقعه ذکر کیږي چې په هغه باندې په خپل زندګۍ کې امتحانات، تکلیفونه، ازمایشات راله، هغه پې صبر وکړو. اے محبوبه تم صبر کوه، ستا امت هم صبر کوي. دارنګې د یوسف علیه السلام ته تکلیف د خپل اقاربو نه، د رشتہ دارانو نه، د خپل روح نه میلاو شو، صبر یې پې وکړو. نبی علیہ السلام تم الله اشاره ورکوي چې تا تم د خپل اقاربو نه ابو لهب د تره دی نور داسې خاندان کې رشتہ دار دی تا تکلیف را رسوي، ستا خبره نه مني، ستا مخالفت کوي، خو ته صبر کوه، الله وستا امداد کوي. او دارنګې د استقامت خبر هلته ذکر وه. دلته هم د استقامت د یوسف علیه السلام بیان کیږي چې هغه څومره په خپل خبره باندې کلک ولاړو، تکلیفونه وکړو هر څه. د دې وجې نه مونږ به هم د دې نه یو نصیحت قبلو چې که مونږ هم د دین کار کوو نو که مونږ ته څوک سوی امتحان راځي، تکلیف راځي، مونږ به پې صبر کوو.
الله د صابرین ملګری دی. سورۃ یوسف ته دا سورۃ یوسف ځکه وایي چې د یوسف علیه السلام واقعه پکې ده او دا سورۃ نازل شوم په داسې وخت کې دی او شان نزول بحری محیط او تفسیر مظهری صدارنګي لیکل دي چې يهودو علماو کفارو ته دا خبر روان لیکلا چې تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړئ چې یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ولې خپل وطن پرې خو دیو یوسف علیہ السلام سره سس شویو په کوم حالاتو کې هغه مصر ته رااله نو دا ټول بیان تپوس ته وکړي پته به ولګي چې دا نبی دی کنه دی کفارو دا تپوس کو الله تبارک وتعالى د یوسف علیہ السلام واقعا خ تفصیلا په یو صورت کې راولېګلا الله تبارک وتعالى هم دې صورت کې دغه بیان کوي هم دغه صورت په درس بای درس د دې بیان وکړو لګ لګ ترجمه او داغه سره لګ لګ داغه واقعات او داغه سناسه تفسیر د خپل وس موافق ان شاء الله تاسو به اوره تاسو به کینه استفاده به اخله فائدہ به اخله او کم نصیحتونه به دې کې مونږ ته ملاويږي مونږ باغه عملی کوو ان شاء الله دا ولا رکوع چې دا دې کې د یوسف علیہ السلام د خوب بیان دی او بیا دا غي تعبیر یعقوب علیہ السلام وتور کوي دغه خبري بیان په دی اول رکوع مبارک دی بسم الله الرحمن الرحیم انم د الله تبارک وتعالى شروع کوم داسې الله الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی الرحمن عام مهربان دی دنیا کې مهرباني دادا چې انسانانو ته زناونو ته ټول مخلوقاتو ته او بیا دارنګي انسانان کو منون کې دي چې مسلمانان دي او منون کې نه دي چې کافر دي ټول ته رزق ورکړي دا مهرباني ده او مهربان دي خاص په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې چې جنت ور کوي او بخنه بول ور کوي نه دا هغه الله په نوم باندې شروع کوم هغه الله چې عام مهربان دی هغه الله چې خاص مهربان دی هغه الله داسې مهربان دی چې ته سغواړې نه درکې او داسې مهربان دی چې ته نه غواړې درکې زندگی دې ته نه وخته دی وخت راتلل دې نه دی وخته ایمان او اسلام دې ته نه دی وخته الله درکړي دي او که زندګۍ کې دې بیا سغواړې نه الله درکې داسې مهربان ذات دی دا هغه مهربان ذات په نوم باندې شروع کو او دغه مهرباني ده چې د کافرانو په سوال په جواب کې الله تبارک وتعالى نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سورۃ راولېګو الله فرمای الف لام را الله پوېږي په معنا د دې حروف باندې الله پوېږي ځکه دا مقاطعات دي یا د سورتونو نمونه دي یا د الله تبارک وتعالى نمونه دي یا د الله او د الله د محبوب پمیس کې راز دی الله په پوېږي تلک آیات الكتاب المبین دغه آیاتونه د کتاب ښکار دي د کتاب ښکار آیاتونه دي مبین لازمی معنا چې کوي ښکارا آیاتونه دي ښکارا او کوم مبین متعدی معنا کې ښکارا کوم کی آیاتونه دي معنا دا چې د الله احکامات خلق ته بالکل پډاګه کوي او واضح کوي ښکارا کوي ان انزلناه بشکا من نازل کړی دی دا قران اندا سیال کې چې قران دی یعنی لستون کې لستل کېږي عربین عربه جب کې سره پارا نازل له مقصد سره لعلکم تعقلون دل پارا چې تاسو کې عقل راشي
دغه پر تاسو سمج تاسو عقل تاسو پوهه کامل شي او چې کله د انسان پوهه کامل شي ناغه خپل رب پیژني عقل برابر شي عقل سلیم او ته ملو شي دغه انسان په قران حدیث او په دین شریعت باندې پوهه شي دی په سم لار باندې روان شي په هدایت باندې شي مخکې فرمایي نحنو نقص عليك من بیان کوالای که پتا باندې احسن القصص خیستا قصه بما اوحینا الیک فسبب د وحی زمون تاتا بما اوحینا الیک فسبب د وحی زمون علی الیک تاتا هذا القرآن د دې قرآن د دې بیان مونږ ته کو نو معنا دا چې مونږ بیان کو دا د قصې مقصد دی چې مونږ بیان کو الله فرمای دا الله الہ دی الله خالق دی الله وحی را لګین کې دی او چې تاسو بیان کو اے محبوبا نو معنا ته پیغمبر او رسول څنګه چې نور رسولانو زګه دا واقع بل چاته پته نه و الله خپل محبوب تراولي غل خلق ته پته ولګیلا دا قرآن احسن القصص خیسته قصه وته الله ویلا ولې وته الله ویلا نو یو وجه دا زګه خیسته قصه دا خیسته به ولې نه زګه چې د خیسته پیغمبر په ذکر کیږي د خیسته پیغمبر ذکر پکې کیږي نو هغه شیز او هغه واقعیا چې پای کې خیسته پیغمبر وینه هغه به ولې خیسته نه نو خیسته ذکر الله او ته ویل یوسف علیہ السلام ته الله د دنیا نیم حسن ور کړو او حسن الله ښکار کړی مو ځکه به خپل پلار مین شو او دویم نمبر دا احسن القصص خیسته قصه دا ذکر چې په دې کې عبرتونه خیسته خیسته دي الله په آخر کې اندره فرمایي چې د دې په دې قصه کې عبرت لأولی الالباب عبرت د خاوندانو د عقلونو لپاره چې عقل ویل هغه ته په دې واقعیا کې دومره لوی عبرت چې وګوري یوسف علیه السلام په کومه طریقې سره پیدا شو بیا د من نتل شو نه د خپل پلان نه جدا شو په کلونو جدا او بیا لاړو کوی ته ورزیدو بیا غلام شو بیا د وزیر یا د بادشاہ په کور کې د زلیخی بیبي په کور کې او بیا جیل ته لاړو بیا د جیل نه الله تبارک وتعالى بادشاہ جوړ په تخه کې کله بادشاہ د تخ نه راکوشي جیل ته لاړ شي کله د جیل نه بادشاہ راوځي تخت چې کوم نه لاړ شي دا الله قدرت دی نو معنا دا شو چې دې کې مونږ ته لوی عبرت دار چې د دنیا په اسباب باندې په دې باندې دوکه کېدل نه دی پکار اگر کوم به استعمالو دانا الله تبارک وتعالى زمون سره د اسباب د لاندې فیصله او دارنګي عمل کوي خو لیکن په اسباب به زمون اعتماد نه په اسباب او زمون یقین نه خالص د الله د ذات او داغه په ارادو به مو یقیني په قدرت به مو یقیني د دې وجنه اسباب استعمال ولیکن په الله باندې توکل اسباب دې ته بل ګوري دنیا ته بل ګوري دنیا اسباب کله یو شان شي کله بل شان شي رزق کله یو شان شي کله بل شان شي حالات یو شان شي بل شان شي غریب مالدار بیماری صحت زندگی مرګ مشری کشری دا ټول بدلیږي را بنديږي حسن ظاهري او دارنګ حسن ختمېدل لا ټول سره بدلیږي الله فرمایي دغه احسن د قصونا مونږ ته چې کوم نه بیان کو وَإِن كُنْتَ او بشکویت من قبله مخی د دینا د دی واقعی دراتلون مخی د دی بیان نمخی لمن الغافلین خامقا دنا خبرونوی اللہ مو خبر کړي نو پدی وجه تا دا واقعی رالا اخبر امتیانو تی بیان اللہ تبارک و تعالی دی منتا عمل کولو تفیق نصیب کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب